السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو اهم خبر نه خبرو چې څنګه چې تاسو په علم کې دا چې اکثر دکاندار حضرات د 18 کالونه په کمه ماشومانو باندې نشئی مواد سیګریټ وغیره خرڅوي چې د هغې د وجې ډیر ماشومان بېلارې کیږي. هم په دغه لړ کې د سوات پولیس په سالار شفیع الله ګنډاپور د سوات پولیسو ته ډیر اهم احکامات د دغې په هکله باندې جاري کړي دي او ویلي دي چې کم دکانداران هم د 18 کالونه په کمه ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی خلاف په سخت قانوني کاروایي هم په عمل کې راځي. هم په دغه هکله باندې نور تفصیل به موږ اخلو. دا وخت زموږ سره په لاین باندې د سوات پولیس په سالار ډي پي او شفیع الله ګنډاپور زموږ سره په لاین باندې د هغوی نه تفصیل اخلو. ډي پي او صاحب ډیره مننه د وخت راکولو. دا راته ووایي چې کوم احکامات یو اس ایچ اوز ته ورکړي دي چې کم دکانداران هم د 18 کالونه په کمه بچو باندې چې دی هغه سیګریټ خرڅوي د هغوی خلاف قانوني کاروایي وکړي. نو دا احکامات د ټول سوات دپاره دي که نه سره خاص زیږونو دپاره دي په دې لږه رڼا واچوئ. بیا دا راته ووایي چې دغه کم سټپ مو اوجد کړی دی څه ګڼئ څه توقع مو ده چې بعد د سوات چې کم نوجوانان دي یا ماشومان دي هغوی به د دغې نشو نه یا د دغې منشیاتو نه بچ پاتې شي. بالکل چونکه د زما اے او آر ټول سوات دی ډسټرکټ سوات او زه ریسپانسیبل یم ایز ا ډسټرکټ پولیس افیسر ټول ضلع سوات پاره نو په ټولو باندې دا لاګو کېږي او ټولو دپاره دغه حکم دی چې د خپلو بچو خیال دی وساتي خپلو بچو ته د ګوري چېرته داسې یو دکاندار کوي چې هغه خپل بچی ماینر وي لیس دین 18 وي نابالغه وي او دا دکاندار خپل بچی ته هم سیګریټ ورکوي نو بیا د نورو په بچو باندې هم خرڅوي او چې د خپل بچی دغته نه پرېږدي او د نورو بچي چې کوم 18 سال نه کم دي هغوی چې دغه دی هغه په پټه راځي د مور پلار نه او خپل جیب خرچ نه خپل سکول فیس نه هغه پیسې دغه کوي او په هغې باندې هغه سیګریټو وال په دې لت سې پرېوځي او چې کومو والدینو دا فیوچر دي او چې د کومو هیله ده چې د کومو والدینو هغوی دا سهاره دي هغه دوی خرابوي نو د دغو دکاندارانو خلاف به چې کوم لیس دین 18 ته ورکوي ماینرز ته انشاءالله سخت نه سخت قانوني کاروایي به کوو او په ټول سوات سې نو دغه دپاره دا ټولو تاجرانو ته زه تاسو په توسط سره یو پیغام ورکوم چې مهرباني دې وکړي خپل ګریبان ته دې وګوري او چند روپۍ ګټلو دپاره دوی د هغه وړو بچو باندې دا مضرسیت شیونه چې کم دي دا نشاور چې کم سي نیکوټین دي سیګریټ دي چې دا په دوی باندې هرگز د خرڅولو دا غلطي دوی ونه کړي کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروایي کوم او انشاءالله جنونی کمیونټي چې کومه ده هغه په دې سره ما سره ودرېږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف اور صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغو دپاره به دا لاګو کېږي انشاءالله. صحیح. ډي پي او صاحب والدینو ته څه پیغام ورکول غواړئ د سوات چې کوم ماشومان دي او د هغوی والدین اوس تاسو اوري هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ به حیثیت د سوات د پولیسو افسر؟ خدا نه خواسته چې کوم والدین داسې دي چې هغه خپل 18 سال نه کم بچو ته یا چې کم داسې دي مشران چې هغه 18 سال نه کم بچو ته دا ورته وایي چې ورسه دا پیسې واخله او ما ته سیګریټ راړه نو هغه د دې شي نه اجتناب وکړي. هغو ته دا گزارش دی چې اول خو دا کار د خپل نه کوي او که دا کار به دوی کوي هم صحیح نو بیا دا د په بچو باندې بالکل نه کوي او په ماینرز باندې بالکل نه کوي. دا گزارش دی هغوی ته چې ولې بیا به دا بایفرکیټ کول موږ دپاره بیا له ایشو جوړېږي نه هغه دې هم دې کار سې نه پرېوځي نو انشاءالله دا تاجران به هم له موږ سره مرسته کوي او دا مشران به هم له موږ سره ودرېږي او دا بچي او دا چې کوم د زموږ فیوچر دی چې کوم سټوډنټس دي او چې کوم دا سکول ګوینګ هغه چلډرنز دي هغه به دې برایي نه انشاءالله دې لعنت نه موږ ضرور بچ کوو. دا پیغام ټولو لپاره دی. صحیح. دا ډیره مننه ستاسو د وخت راکولو تفصیل راکولو. جی ګرانو اوریدونکو دا و ډي پي او شفیع الله ګنډاپور چې زموږ سره خپلې خبرې شریکې کړې. د دوی هم دغه وینا ده چې کم دکانداران هم په پوره سوات کې د 18 کالونه په کم ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي نو د هغوی خلاف په د سوات پولیس کلک ګامونه چې دی هغه پورته کوي او د هغوی خلاف په قانوني کاروایي هم په عمل کې راځي.